یو ځل حضور پاک جبرائیل امین نه تپوس کې وي ته چې دا قرآن مجید مال وروړې وی دا څنګه وروړې یا رسول الله وی چې کله دا قرآن مجید یو آیات یو سورت یا صحیحه نازلېږي په آسمانونو کې زلزلې راشي وی ټول بیهوش شي ټول فرشتې بیهوش شي وی ټولو کې اول زه یم چې سر راوچت کوم وی چې سر راوچت کوم د قرآن مجید چې کومه هغه حصه ده وی الله رب العزت هغه حصه مال راکړي او وی زه راوړم تاسو له وی زه چې راځم وی او یا زره فرشتې زما پروتوکول کې ولاړ زه تاسو له هغه راوړم دا د قرآن حقانیت دی په مخ د ځمکه باندې وګوره څومره لویه معجزه ده دنیا کم یو کتاب هم راواخلې هغه سړي ته حرفن نه یادېږي ګورئ ټکې په ټکې نه یادېږي خو دلته وګوره حافظان وګوره څنګه قرآن مجید وایي خطا به هم نه کې پکې نو دا د قرآن مجید حقانیت دی نو چې کم یو کار ابتدا کیږي حضور پاک وایي د بسم الله نه کوئ رابعه بصریه وایي زه چې اوده کېدم نو کلمه مې ویله بسم الله مې ویله د خدای نوم مې واغسته وی د شپې غل راغلی د ټول سامان یې راغونډ کړی دی غلطه پته وه چې دا دروازه سامان چې په اوږه کو وتو هلته دروازه نشته واپس به سامان کې خو دروازه به ورته ښکارېده وی چې سهار پاڅېدم هغه ناسو مې ولې ویره وی دروازه راته ښکاري چې سامان اوچت کم بیا دروازه غیبه شي وی ما په خدای باندې پرېښې وه وی د خدای نوم مې اخیستی و نو خدای زما د دې کور حفاظت کولو چې کم یو کار شروع کوو بسم الله نه به شروع کوو همدلته د یو کس خبره ده عام هغه یو ګاډی اخیستو یو استاد نه مې اورېده نو وی هغه ته وایي چې یاره دا ګاډی چې سټارټ نو بسم الله پې ووایه چې سټارټ شي او ورته وایي زه هغه ګاډي نه الم چې کم په کلمو باندې سټارټېږي وی قسمیه ده ته قسم یې وخوړوي هغه کس د بارګین مالک و اوسنۍ خبره ده وی داسې زوال پې راغو وی چې هغه بارګین یې خرڅ کو وی بیا ورته چا یاد هم کو چې ګوره تا هغه غلطي کړې وه هغه غلطي ده وراوکه ورته یې نه منه داسې خبرې دي وی بیا د فلین کوچ ډریور شو هغې نه پس ته کلینډر شو وی بیا کورونه هم خرڅ کړه په دې حالت کې مړ دی چې خدای د هر څه نه خلاص کړه نو د خدای د نوم بې عزتي به هم نه کې ګورئ دا بعضې وخت کې مونږ ډېر په جوش کې راشو څه خبره کوو نو بس لګیا شو یاره بس زه پوه شو خدای پوه شو پلانې پوه شو ډینګلې پوه شه که نه نو دا خبرې نه کول پکار بعضې وخت کې ایمان پیو په خبرو نه پوهېږو الله تعالی دې زموږ په ژوندونو کې برکت راولي او د قرآن ثمره